بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. وما خبر ده تبوک ده غزوینا ده اغی متعلق ده چې تاسو به د منافقین قسمونه خوري چې واپس شي دوی ته، او دا ولې لتعرضوا عنهم چې تاسو ته اعراض وکړئ او سستغه خبره یا تکلیف ورنکې. فاعرضوا عنهم ولی انهم رجس ذو رجسین. رجس نه مراد نجاست دی او باطنی خباست او اغا نجاست عقیدوی ته مراد دی. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. نو اشارت دیتا شو چې بس دی پریدوا په دې نصیحت عمل نه کوي. زجر خو هغه چاله ورکوي چې د بنده د اصلاح لپاره، لکه کعب ابن مالک او مراره ابن الربیع او هلال ابن امیه له چې زجر ورک. زجر خو اصلاح لپاره او تعذیب خو ضرورت نشته، خو الله عذاب دوی له ورکوي په آخرت کې. او زجر اصلاح دی ممکن نه ده، بس اعراض ته کوه زو سرپسې شه. او د اسلام نه پس ما انعم الله علیه من نعمت چې اعظمی دا صفت د نعمت ډېر لوی نعمت، ډېر لوی من سوا د صدق زمان نبی علیہ السلام. دینه لوی نعمت بلنو. ولې دا لوی نعمت اسلام نه پس ذکر دې د برکت نه قرآن کې زمونږ د مغفرت اعلان شو، د دې د برکت نه زمونږ د عفو اعلان شو. الله مونږ یاد کړو په قرآن شریف کې په ښه. دا د زبردسته خبره ده. الله زاید دی ان اکونه کما دروغ ویلې وي نو زبا ولې دا لوی نعمت دی ځکه که دا مې نه وي خو دروغ به وی که نه، نو بیا به هغې خلکو کې داخل هم هلاک شوي هم. كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى الفاسقين. نو لا زاید شوخا ورپسې شه. نو دوی خو وایي چې د پیغمبر باندې راضي شي او زجر برانه کی. نو که تاسو بالفرض راضیم شئ د دوی نه، ان په فرض محمول کا، نو فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. شابه. او دا د چا په حق کې نازل شوی دی؟ دا د کعب ابن مالک او د هغې د ملګرو په دغه کې خلطو عملا صالحا واخر سیئا. نور کله نیکي کړې وه او دلته یې ورسره د تبوک جهاد فرض او دی اعلان لري. چا پسې؟ لیکن اوس دا عام هم دی، دا یوازې د دوی په حق کې نه هم دی، دا عام کا. دا په حق د هر هغه چا کې دی چې هغه د ایمان سره کبایر وکړي. د دې کعب ابن مالک دی که څه ګناه شوې وه خو دنیا کې ختمه شوه، خو الله معاف کړه ورته په دنیا کې، د هغې سزا خو په دنیا کې ورکړه. لیکن چې د چا معاف نشي په دنیا کې نو هغې له بیا قبر کې الله سزا ورکوي. د قبر دا سزا هم ګورې داسې وي لکه د دنیا سزا. د چا دپاره د قبر سزا ډېر خطرناکي، هغه دایمي وي، ډېر خطرناکي. او د چا د قبر سزا دا وي چې لکه څنګه دنیا کې په بنده الله تکلیف راولي، مصیبت راولي، بیماری راولي، دې دپاره چې د جهنم نه خدای بچ کړي. ګناه پې ورجوي، څه معنا؟ د جهنم نه خدای بچ کړي. دا د وخت بعض انسان باندې په قبر کې تکلیف راولي، دې دپاره چې د محشر تکلیف او د آخرت د سزا نه پې خدای پاک بچ کړي. تاسو پوه شوئ که نه؟ د دې قبر مثال د حوالات دی. حوالات پېژنئ؟ دا پولیس والا چې سړی ونیسي نو حوالات کې بند کړي، حوالات کې بند کړي. دې پولیس سره دننه په دې تاڼه کې یو کوټی هغې کې بند کړي. دې وخت کې دی لا مجرم نه دی، دی ملزم دی، په دې الزام دی. څه شی دی؟ الزام. یا به پې چا دروغ دعوه کړي یا به د رښتیا دعوه کړي. نو زمونږ دا خلک ورته ملزم وایي. نو دې وخت کې دی ملزم دی، یعنی ملزم، الزام لګولی شوی، مجرم لا نه دی دې وخت کې. نو دی په د تاڼه کې وي. نو تاڼې نه پس بعضې کسان ځان له ضمانت وکړي. ضمانت په دې وکړي چې زه به بار کېم او چې ما ته څه سزا میلاو شه بیا به زه هغه برداشت کړم.
او بعضې کسانو ضمانت منظور نشي نو جیل ته لاړ شي نو جیل کې چې دی پروت وي تر څو چې کیس چلیږي نو هغې پورې دا د اوالاتي سره دا جیل څه مطلب دا سزا نه ده دا سزا نه ده دا دې دپاره چې دی چې ته ونه تښتې دی بار ملک ته لاړ نه شي دی چې د بل خوا ونه تښتې نو دی چې بیا وروستو جج فیصله وکړي جج چېرې دا قتل خو ده کړی دی او دله مونږه 25 کاله قید ورکړ نو سزا هغه وخت نه شروع شي هغه وخت مجرم شو نو دا چې کله دعوه شوې ده د دعوې نه واخله تر د جج د فیصلې پورې د جج فیصله کال کې هم کېږي 6 میاشتې کې هم کېږي دا موده چې څومره ده دې ته مونږ حوالاتي زندګي وایو دا پولیس ته حواله دی دې وخت کې دې ملزم دې الزام لګېدلی دی او مجرم لا نه دی نو چې کله جج فیصله وکړي جج چې دله 25 کاله قید دی مثلا نو بیا حکومت یو نرمي کوي هغې وایي دا 6 میاشتې خو ده په حوالات کې تېرې کړي نو دا سزا ولا د هغه وخت نه حساب سزا وخوته خو هغه پکې ولا شمار کړي هغه ورکې شمار کړي داسې هم کې داسې هم ډېر شوي دي چې د کال په حوالات کې تېر کړي څو یو کال او کال پس جج فیصله وکړي او جج وایي دله ما یو کال سزا ورکړه نو کال خو راته پوره شوی یو کال مې ورته نو حکومت ولا هغه د حوالات کال پکې واچوي نو را خلاصېږي خلاصه د کلام څه شوه چې دا د انسان مړ شي دا حوالاتي ژوند دی ده باندې فیصله به د قیامت په ورځ کېږي قاضي الله دی او د قیامت پر فیصله کوي چې یا جنت ته ځي یا دوزخ ته ځي نو د فیصلې نه مخکې دا داسې ده لکه چې پولیس سره یا په تاڼه کې او یا په جیل کې حوالات شکل کې پروت دی لا فیصله پرې نه ده شاورېده شوې نو دلته چې کله فیصله وشي نو دا تکلیف به ترې منها کوي بیا که څه ناڅه تکلیف خو ده په تېر کړی دی په حوالاتي ژوند کې څه ناڅه تکلیف خو ده تېر کړی دی په قبر کې ابه ته منها کړي او که چېرته غلطي یې لګوه نو د قبر د ژوند دا سزا ولا بس کافي ده د آخرت د سزا نه به خدای خلاص کړي نو حاصل د کلام ده چې دا هغه خلک دي چې ګناه کبیره ایمان سره کړي د هغې مثال نو که ته وایې چې دا خو کعب ابن مالک هم کړی ده ما خو تا ورته ویلي چې صحابه خو معصومین د ګناه نه دي صحابه نه خو غلطۍ کېږي پیغمبران معصومین د ګناه نه دي صرف دومره ده چې صحابو کې په ډېرو لږو کسانو دا کبایر راغلي دي او هغې کې حکمتونه دي هغه حکمت یې دا دی که چېرته ماعز زنا نه وې کړې نو بیا به دا رجم اوس هم ډېر خلک د رجم نه انکار کوي په قرآن کې نشته بیا به یې وایي چې یاره دا رجم والا ایتونه محمول دي په زجر او په تشدید باندې خو چې پیغمبر عملي سزا ورکړه نو خبره متعینه شوه نو دا بعضې څیزونه قصدن صادر دي دې دپاره چې موږ ته عملي طور باندې بعضې سزاګانې هغه مخې له راشي او میدان ته راشي لکه حضور پاک باندې الله نسیان راولي چې څوک بیا د نسیان په روایاتو کې تاویلونه کوي د حدودو په روایاتو کې څوک تاویلونه کوي او د رجم په روایاتو کې څوک تاویلونه کوي دې دپاره الله دا بعضې کوي نو ګوره ډېر خلک وایي صحابو نه دا ګناه وشوه زه منم چې صحابه معصوم د ګناه نه دي خو چې کوم ستا نه کېږي ستا نه به د ورځې سل کېږي د هغه نه په ژوند کې چې ته یې وشوې ستا نه به د ورځې سل کېږي سل ګناهونه د هغه نه به په ژوند کې یو شوي دی ته وګوره نمبر 1 ته به توبه ونه وباسې او د هغوی توبو ته بیا وګوره د هغوی توبو ته بیا وګوره چې هغوی کومې توبې ویستلي لکه حضور پاک د حضرت ماعز په حق کې پخپله فرمایي لقد تاب توبة داسې وویسته لو اقسم على اهل المدینة لقبل منهم کله د توبه ټول د اهل مدینو باندې تقسیم شي الله به قبول کړي نمبر 2 نمبر 3 دا کابینه کبیره شوې ده د کعب ابن مالک ته وګوره دنیا کې ولا سزا ورکړی شوې آخرت کې خدای معاف کړي نمبر 4 ګوره حضرت عثمان وغیرہ په احد کې منتشر شوي لیکن الله پاک معاف کړي دي ولې معذورین او غریبان
ناګهاني یو آفت او شلق پرې راغی لقد عفا. نمبر 5 که د بعضو نه صادر وي او د قبر عذاب ډېر خلک وي صحابو ته د قبر عذاب نو د قبر عذاب 2 قسمه دي. یو هغه عذاب دی چې مستقل شروع شو نه ختمېده واله، یو هغه سخت عذاب دی چې د کافر سره متعلق، یو هغه سخت عذاب دی چې د کبایرو د مرتکب سره، او یو معمولی غوندې جټکې والا عذاب یې لږ شان دی. د هغې داسې مثالي لکه دنیا کې په چا تکلیف مصیبت بیماری رنز اپریشن راولي، دا تکلیف چې ګناه ترې ورجېږي اخرت ته پات شي. نو دغه لږې ضغطې وغیره او لږ تکلیفات دا په صحابه ممکن ده چې راشي. ولې راشي؟ چې د آخرت هغه لوی عذاب هلته خدای ختم، د آخرت هغه لوی تکلیف هلته ختم شي. د پیغمبر مخکې د رسوایۍ د ودرېدو نه خدای پاک وي محفوظ. نو څنګه چې د دنیا تکالیف راځي، د دنیا مصائب راځي، د قبر هم راتلی شي. خو عذاب کې فرق دی بیا. ولې دنیا کې چې د بی حضرت عایشې فاطمې مخزومین لاس پرې کړ، نه یې پرې کړی، دا سزا نه وه، مایز د سزا ورکړه سزا نه وه. نو دقه رنګې د قبر هم ممکنه، خدای قادر مطلق دی او بخلی هم شي، معاف کولی هم شي، لږه ضغط هم ورکولی شي. خو به هر کیفه دلته به اوس راشي چې د دې خلکو د دې معافي شوې ده د کعب ابن مالک، او په ما لوی احسان خدای کړی دی، زجر او زورونه د سزا په شکل کې دوی ته میلاو ده. زه اوس ورپسې شه. وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اتاني الليل راله ما ته بیګاش په دوه راتلونکي دې پاسو لمفنتهینا الی مدینة یوقا جوړ شوی بلبن خښتو ته وایي د سرو د سپینو. مونږ سره باید سړي ملاقي شطر من خلفهم که احسن ما انت راین، شاته ډېر ښایسته و، شاته نه ښکلې ښکارېدل، و شطر او دا نیم که احبق ما انت راین د مخې نه قبیح و. ګوره د بعضې خلکو دا سزا شو، د بعضې خلکو دا سزا شو چې اخرت کې شکلونه ښایسته نو. نو بیا څه دي؟ دا برزخي ژوند دی. ګوره کم ژوند دی برزخي. قالا چې فرشتو دوی ته وایي اذهبوا لاړ شئ واقع شئ په دې نهر کې، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك. دا بدمزګي ته لاړه، شکلونه یې ښایسته شوي. فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، دا ستا منزله ده. دې راته وښود حضور پاک وایي أما القوم الذي كانوا شطر من حسن وشطر منهم قبيح فإنه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله. د دوی د قبر دا سزا شوه چې مخونه یې ښایسته نو. ولې؟ ځکه زیاتر اندامونه کم ځای کې دي؟ په مخ کې دي. یاد دي که نه؟ مخ یې څه کې دي، لاسونه په مخه کې دي، پوزه خوله دا ټول په مخ یې څه کې دي. نو دوی له هغه قبیح کړل چې په دې تاسو قبیحه کارونه کړي، دې سزا شوه. نو بیا معاف کړل، خلاصه شوه. نو ګوره د قبر سزاګانې مختلف انواع لري. د قبر سزاګانې څه لري؟ مختلف انواع لري چې کومه سزا ده. زه اوس ورپسې شه. باب قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغمه قل لا اله الا الله حاج لك بها عند الله. فقال ابو جهل حجت بقایم استاد پاره په دې کلمه د خدای پاره. حجت څه؟ حجت دا چې زه به الله ته وایم چې الله زه پرېږدی زما په مخ کې کلمه ویلې ده. شابسې یا ابا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك نو د اخر الفاظ یسو على ملة عبد المطلب. شابسې ونزلت ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. باب قوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. توبه قبول تاب الله چې نسبت الله تر توبې وشي نو قبولیت ته توبې ته مراد، او یا رجوع مراد د تاب الله رجوع کړه پر رحمت سره. توبه خپله معنا رجوع ده،
تائب ته تائب ځکه وایي چې ګناه نه رجوع کوي الله ته، او الله ته تائب ولې وایي؟ یتوب الله، چې الله رجوع بالرحمت کوي. رجوع بالرحمت وکړه الله په پیغمبر او په مهاجرینو په انصارو الذین رحمت یې پې نازل کړه. دلته دا مه وایه چې توبه وله قبوله کړه، ځکه پیغمبر خو ګناه نه ده کړه چې توبه وله قبوله. الذين اتبعوه من في ساعة العسرة چې تبوک دی من بعد ما کاد، پس دا هغه نه چې قریب و چې مایل شوي زړونه د یو ډلې د دوی نه. ولې ډېر لوی سفر و کیدای شي بعضې کسان وي چې موږ نه ځو، ډېر سفر بعید دی. ثم تاب علیهم، بیا الله په هغې خلکو هم رجوع بالرحمت وکړه چې د هغوی زړونو کې څه ناڅه ضیاغت پیدا شوی و د تللو نه. انه بهم رؤوف الرحیم، مهربانه دی، رحم کوونکی دی. شابه. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال اخبرني وسعى قال احمد وحدثنا عن بصر قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن قابل قال اخبرني عبد الله بن قابل وكان قائدا عن قابل او چې کعب لون شوی و دی قائد د لاس نه بینی و. ها من بنيه حين حمي قال سمعت قال ابن مالك في حديثه وعلى الثلاثه الذين خلفوا قال في اخر حديثه ان من توبتي ان احد انحرف من د توبې یو حصه مې دا ده، یو خدا چې تا ته مې رښتیا وي معافي مې وغوښته، یو دام ده، دام د توبې په متعلقاتو کې ګرځوم. توبه څه؟ الله ته رجوع کول چې الله راضي شي، نو دې باندې الله راضي کوم چې مال نه ځان وباسم. شابسې اگر چې دې وخت کې د معافي شوي په قرآن سره دا ملحق د توبې څه سمې وي چې الله پوره رضا شي. ها قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم معنا ته وګوره الله رجوع بالرحمت وکړه په دوی، ليتوبوا چې دوی الله ته راجع شي. ګوره لغوي معنی وکړه. ها وبه قال حدثني محمد قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن عيينة قال حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال سمعت ابي قبر بن مالك وهو احد الثلاثه الذين تب عليهم انه لم يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوه فاجمعت قسم وقد صدق د نبی علیہ السلام چې دروغ باندې مې رښتیا وېما. صدق اضافت رسول الله ته اضافت مفعول به تر دوحن سار وخت کې وکانه قل ما ډېر کم چې را بغي د سفر نه سفر او چې په کم سفر به سفر کړو نو الا دوحن وکانه يبدا بالمسجد فيركع ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي هلال ومرارد ولم ينهى عن كلام احد من المتخلفين غيرنا ذكر منافقين نو اجتناب وکذا منا خلق دا کلام خپل ولبستو كذلك حتى طلع علي الامر 50 سره دی. وما من شيء نو یو شی چې ډېر محتم په ما باندې ډېر دا غمجن چې کمل شم جنازه برا باندې عليه السلام ونکي خبر نه کوي کمل شم جنازه برا باندې ونکي او که وفات شو نبی عليه السلام نو د خلکو نه په دغه منزله ما چې ما سره فلا يكلمنا احد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. أم سلمة محسنة وپشان زما کی محسنة دا جدا ما سپارش بے نبی علیہ السلام تکو او معنیتا معنیه پی جنے ستویلی کیگی وعنا یعنی مشقت تموی مشقت کے پرتاوا ست کی پرتاوا مشقت کے پرتاوا پشان زما پا تکلیف کے پرتاوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلمة تيب على كعب قالت افلا ارسل اليه خلق نور لكم چه خوشحال شي فابشره قال اذن يختفكم الناس خلق بموت تختی یعنی يختف نومكم خوب بدن او تختی خلق بموچت کی پا بموسی خوب بدن او تختی نمانا بکتاب دا خوب نصائر اللیلہ حتی اذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا وكان اذا استبشى استنار وجه حتى كأنه قطعة من القمر وكنا أيها الثلاثة بدل الذين خلفوا تخلف شوی دی نخلفنا منگ تخلف سمانا کو مرگرو نبرستو پاتیو دی سمانا کئی خلفنا زمون تخلف شویو عن امر الذي قبل من هؤلاء دروغنا زمون تخلف چانو شو
د دروغ ناغي دروغ وي مونږ نه د امرنا الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا چې منافقین دي دا غي د حال د دروغ له منتخلف وجو حين انزل الله لنا التوبه فلما ذكر الذين كذبوا چې منافقین دي كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا دي ذکر شو بشر بشر سرا ما ذکر به داس شر سرا داس الله پاک په شر او غردو دومره سخت خبره وکړي منافقین فاسقین وتوي زي وتوي فاسقین انهم رجسون وتوي ومأواهم جهنم وي او فاسقین وتوي چې په دې باندې بل څوک نه ذکر شوی قال الله تعالى يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم موږ متصدیق نکو قد نبأنا الله من اخباركم ويسر الله عملكم رستو عمل من لا ویني او دا الله رسول چې سبق کوي باب قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب مقدي قائد د پلارو قال سچ پلاری لون شویو قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن يحدث عن قصة تبوك فوالله ما علم ما معلوم دی او کته الله په ازمایش کړي پسې د حدیث ډېر خوري هغه چې په ما ازمایش کړي په ما ډېر خشته ازمایش شو ولی 50 سره د تکلیف خو لیکن خشته په دی چې الله په قران شریف کې توبه نازله کړله ما تعمدت اغه نفس می قصد نه کړي منذ ذکرت ذلك لرسول الى يوم هذا كذبا ما تعمدت كذبا ذکر په درو پرشتیاو مال خدای دا فائدہ راکړه نو فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين لا قول وكونوا مع الصادقين باب قولي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم کہ تاسو په کم ست مشقت کې غرضی په پیغمبر سختی تاسو تکلیفات په بوج راولي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رأفت شدت رحمت رحمت و اشابت مولانا صاحب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابن السباق ان زيد بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه وقال ممن يكتب الوحي قال ارسل الي ابو بكر فمقتل اهل الامامه وعنده عمر فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استقر يوم زید ابن ثابت انصاری کاتب د وحی وكان ممن دي اغه چانو چې وحی به لیکلا قال ارسل الي ابو بكر ومقتل د اهل امامه دا مسلمه الكذاب سره جنگ شوی نو اوسا وقرا پکې شهیدان شوی څومره اوسا وقرا نو بزير غفتم وعنده عمر فقال ابو بكر ان عمر دا عمر ما لراغي نو فقال ان القتل قد استعار گرم شو پرود د امامه په خلقو او بلا قرا شهیدان شو یریګم کدا سے دا قتل گرم شي په قرو په مواتنو کې ويذهب كثير من القران دخل کو سينو کې به قران مونږ نه لاړ شي الا مگر کتا سو جمع کې دا قران نو محفوظ بشي واني لارى اي زيد زوینم په جمع زم او ارى الخير خير مقدر کا بجمع القران ابو بكر قلت لعمر ويجي لا الا انت دا عمر قول ابو بكر تا واني زوینم لا أرى أبو بكر فجمع القرآن قرآن جمش يا يجمع القرآن قال أبو بكر ما عمرت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورما ویلو چې مطلق قرآن د حضور پاک زمانه کې لیکل شوی د خو په نصوص ثابت دی چې قرآن ایت بنازل شو ویرا من یكتبو ته आवाज وکړي دا راوړي لو هم راوړي او قلم او دوات مروړي نو هغه ته به املا وي غبنان سره ولي خدا چې کم دی وی هغه کار ولي کو چې حضور پاک نه کړي هغه دا تدوینی قرآن چې د فاتحه نه والی والناس پوری ولي کې دا خو چا سره یو صورت لیکلو چا سره دوه لیکلو چا سره نیم صورت لیکلو مدون نو ها په یو خاص ترتیب نو لیکل شوی قال ابو بكر قلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم چې تدوین ولیکو او فاتحین شروع کو الناس پر فقال عمر هو الله خير بدعت نه ولی ای ځکه چې کتابت د حضور پاک نه محض ثابت ده نفس کتابت او دویم دا دی چې د ترتیب تم حضور پاک اشاره کړی ده فرمایلی دي
چې دا فلان کې صورت فلان کې نه رستو فلان کې نه مخکې. فلم يزل عمر ما سره مراجعه کوله فيه په دې جمع د قرآن کې حتی شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي ما پکې ولید هغه خیر رأى عمر چې قرآن د من نه لاړ نشي. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم خبر نه کولی ما سره خبر ابو بکر وکړه. قال ابو بکر انك رجل شاب ځوان دا کار کولی شي بوډا سړی بیا نشي کولی. عاقل او خيار غلطه بدن نه کېږي او موږ در باندې تهمت هم نه لګو چې دا نه به ولیکې ولې ځکه د پیغمبر در باندې اعتماد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نو د هغې اعتماد زموږ تابع شه د قرآن جمع کدي لره. فوالله لو كلفني كذي مكلف كل فلقد جبل ذا جبال فما بوجنو مما امرني به من جمع القران ولي ذكر الدنيا كاربو كم غر خلاص کړي او مو کم نه خلاص کړي دې کې کو غلطي شو برباد بشما. قلت كيف تفعلان شيئا چې تدوین سره قران لیکل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر هو والله خير من هذا الاراج حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر ابي بكر وعمر. فقمت تابعهم د قرآن جمع کوم من الرقاع رقعین مراد رقعه د سرمنې دخه ځکه د حضور پاک په زمانه کې په کاغذ لیکل نه دي شوی ولا کتاب جمع د کتف د ولې د ساروي د اولی په دې ډکو خلکو لیکه. عصب جمع د حسیب دا د کجورو تختې او د صدور د رجالونه د صدورونه به صرف تصدیق اغشته ورته وی دا مهرباني به وکړي چې لاړ بشه چې چا سره مکتوبي لیکه خو د هغه چا نه اخله چې دوه ګواهان ورسره بلکې دا ووایه چې دوو کسو سره مکتوبي سمې وي دوو کسو سره او هر یو بیا دوه ګواهان پیش کړي چې دا ما د رسول الله مبارک نه لیکلی دی او هغې تحسین کړی نو چې هر آیت یا هر صورت څو کسانو سره ولیدلی شي دوه نو الیکا. اوس ګوره مولانا صاحب کته وی چې دوه خو بیا خبرې واحد دی نو ما تاسو ته مخکې ویلو بیا وره چې د قرآن دا کتابت چې په کومه طریقه مکتوب دی دا خو موږ ته په خبرې واحد را رسېدلی په څه رسېدلی په خبرې واحد دا خو څه خبره نشته. ابراهیم په سورت بقره کې په ولاړ زیر لیکلی شوی دی ما سوا د سورت بقرې نه په دوو ټکو لیکلی شوی دی. اوس که ته بقره کې په دوو ټکو لیکې نو څه ګناه نشته ځکه دا رسم الخط په سره رسېدلی دی موږ ته په خبرې واحد دې نه خو انکار نشته. او چې موږ وایو چې قرآن قطعي دی هغه د قرآن دغه کتابت نه دی هغه نقل د قرآن دی هغه طبقې د طبقې نه اخیستی دی. چا اخیستی دی؟ غونډې طبقې د طبقې نه اخیستی دی. هغه په تواتر د تعامل او په تواتر د طبقې په دواړو ثابت دی. اما کتابت خو موږ نه هغې کې خو انکار نه کوو. صدورو د رجالو نه تصدیق به اخیسته که صرف د سینې نه لیکل وی نو بیا خو خپله زید بن ثابت حافظ دی لیکلی به د سینې نه بیا خلکو پسې لګرځېده. ابو بکر حافظ و عمر حافظ و عثمان حافظ و علی حافظ و دا صحابه ټول حفاظ و هغوی ته به لیکلی وکړه به بیا خو اسانه وه یو کمیټي به جوړه کړې وه د حفاظو وی دته قرآن وایه چې دی لیکي نه هغه چې د پیغمبر مبارک له لیکلی شوی دی او څو کسانو لیکلی دوه او هر یو دوه ګواهان پیش کی نو هغه قبله وه نو دې څه وایي وی ټول قرآن مې دوو سره ومونته صرف دوه آیتونه مې یو کس سره یو سره موندلی دي دا دی ښه او د صدورو نه به تصدیق اخیسته چې هلکه دا آیت د دنه ما دا دی مکتوب ولیکه ما ته یاد دی تاسو ته یاد دی وی او داسې به وي حتی وجدت من سورة التوبة دو آیتونه د خدیبه انصاري سره لم اجدهما مع احد غیره لقد جاءكم رسول من انفسكم د مناسبت د باب شو عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم الى آخرها یلکه پوهېږې پې دا د چا سره دا موندلی دی وایه دا د خزیمه سره چا سره او یو بل دی هغې د ابو خزیمه سره موندلی دی هغه د صورت احزاب دی پوهېږې هغه رستو را روان دی دا دعا شابه مولانا ابو بکر سر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفى ثم عند حفصة بنت عمر تابعه عثمان بن عمرو والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ليث حدثني عبد الرحمن بن علي بن شهاب وقال مع ابي خزيمة الانصاري شک دی پکې چې دا خزیمه دی او که څوک دی ابو خزیمه دا دوه دي که نه یو دا دی د صورت توبې والا یو د صورت احزاب والا دی یاد لري دا نو یو د خزیمه سره دی بل د ابو خزیمه سره دی
خزیمه جدا دی ابو خزیمه جدا دی ورپسې شاه وقال موسى عن ابراهيم حدثنا ابن شهاب مع ابي حذيفه وتبعه ويقول ابراهيم عن ابيه وقال ابو ثابت حدثنا ابراهيم وقال مع حذيفه او ابي حذيفه فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو دا ابو خزیمه سره او هغه د خزیمه سره خیال دی راغی که رانغی نه د تیر وتم دا کاتب غلطی ده صورت توبه والا خزیمه سره دی صورت توبه والا چا سره دی خزیمه او احزاب والا ابو خزیمه سره دی هلته چې وایي مع خزیمه ته نو هغه د راوي خبط تخا ولې رستو سند کې په خپله وایي چې مع ابي خزیمه او مع خزیمه رستو سندونو کې نورو کې وایي که نه نو د صورت توبه والا چا سره دی خزیمه سره چا سره او د صورت احزاب والا چا سره دی ابو خزیمه که تاسو نه خطا کیږي نو زه راته چل خیم یا به درنه خطا کیږي د احزاب په اول کې الف راغلی دی حمزه او د ابو خزیمه په سر کې سره راغلی دی حمزه بس دا اوس نه خطا کیږي احزاب سر کې حمزه ده او د ابو خزیمه سر کې څه دی هم حمزه خبره خلاصه شي نو بل پاتې شو که نه نو توبه والا دا صرف تاسو د فهم د پاره مې یاداشت دپاره توبه والا چا سره شو خزیمه سره زه اوس مخکې ځواب اوس دې کې چې کوم لغات دی هغه درته ذکر کوي قال ابن عباس فاختلط به نبات الارض فاختلط نبت بالماء من كل لون دا هر قسم نه لون مراد رنگ نه ریحه نوع مراد نه نو د دې فاختلط به نبات الارض نو د دې اوبو د وجې نه د دې بوټو یو بل سره د پاڼو د ګل او د میوې اختلاط راغی وقالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله سبحانه چې د خدای خو خپل بچی نه دی راوړی خپله ښځه خو یې نشته لیکن پردې بچی یې په زویوالی نیولی دی چې عیسی دی بعضې پکې دا وایي سبحانه هو الغني زوی خلق څه دپاره نیسي چې زه بوډا شم زما خدمت وکړي په الله بوډاتوب نه راولي خدمت ته محتاج نه دی چې زه مړ شم زما وارثي الله باندې مرګ نه راځي وقال زید بن اسلم ان لهم قدم صدقین قدم د صدق نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی کوم ځای کې دی وقال مجاهد قدم صدق نه خیر مراد دی پیغمبر خیر هم دی که نه تلك آیات الكتاب تلك آیات الكتاب هلکه تلک خو چاته اشارت کیږي وایا یو معین ته اشارت کیږي یو مادی ته اشارت کیږي پوهیږئ پې نو دی وایي چې د آیاتونه اعلام مراد دی او تلک په معنا د هذه سره دی هذه نښې د قرآن هر آیت مستقله نښه ده دې مثال دا دی حتی اذا کنتم فی الفلک خطاب دی که نه دی لیکن وروسته وایي وجرینا بهم وجرینا بکم پکارو جرینا بکم پکارو نو د خطاب نه التفات شو چاته غیاب ته یعنی بکم څه بکم نو دا څه چې غایب او حاضر د یو بل په معنا باندې مستعملیږي ورپسې نو دلته کې سری هذه اعلام او تلک د یو بل په معنا مستعملیږي شابسې دعواهم فيها سبحانك اللهم اے دعاؤهم احیط بهم احاطو شو په دې قوم باندې کله چې په دشمن احاطو شي نو دنو من الهلکت هلاکت ته نږدې شي احاطت به خطیئته گناه په احاطو کې گناه احاطه سزا په سزا ته نږدې دي فاتبعهم واتبعهم فرعون نو فاتبعوا اتبع دواړه قراتونه دي معنی یوه ده عدوا د دشمنه په معنا دی وقال مجاهد لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير انسان چې خیر وغواړي زر یې ورکوي او شر زر نه ورکوي شر څه ته وایي وایي خدایا ما مړ کې بیا وروسته ستومانه مرګ داسې احسان دی خدای زوی مې مړ کې نو دا ولا خدای نه قبلي بعضو له قبلي بعضو له نه قبلي سوي قول د انسان بچی درو مال در چې کله غوسه شي اللهم تبارک له فی لا تبارک یا اللهم لعنه نو دا خدای زر نه قبلی خیر زر قبلی ځکه سړی جذباتی دی لقضی الیهم اجلهم که خدای زر ولا قبلو لنو لا اهلک من دعا چې بچا خیری شوی دی او الله به وجلې وي
للذین احسنوا نیک عمل وکړه الحسنى اے مثلها حسنى جزا به خشتوي عمل خشته جزا به خشتوي و زیاده اب جنت پي او زیاده سم مغفرت او سو کوئی د زیادت نه نظر الی وجه د الله دیدار او کبریا ملک توي ور پسې شبات شاهتا جاوزنا ببني اسرائيل بحر قلزم نو تابع شو دی فرعون او دا غلخکر باغیان و عدوان باغیان سمانا سرکشی دا جهت سرکشینا یعنی پیغمبر پیسو گزینا او دشمنی دا حتی اذا ادرک چرالان دکا فرعون لرا الغرق غرق والی نو قال سوی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین پیگے پا خبر آل-آنا فرشتی ہوئی آل-آنا استی توبیو باسے تیزنا اليوم ننجیک ببدنکا ننجیک مانا سا دے مانا کئی نلقیت علی نجب من الارض پوچت ازمکا دے غرزو او منگ مانا دا چی نجات درکو بچکو دے وهو النشز سواتوی نشز نجوی تبلا سوی نشز مکان مرتفع منتا مکان مرتفع غرزو وربس ایشا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم طهر فيه موسى على فرعون طهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انتم احق بموسى منهم فصوموا فصوموا دانا جو سے شروع کے داخل بصحابہ پا مکہ کی نیولے فصوموا اداویموا علی صومه نور خدا پا مکہ کے فرض وے شابہ سے سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابو ميسرة الله الرحيم اواہ ستوئی رحم دلتا آہ کئی حبشہ لفظ کے دا دی وی دا ابو عبیدہ تفسیر دے دا مانا دے خواہ کہ اواہ پا حبشہ جبہ کے دے نا اواہ پا آہ نا وہ تیرے چانا ہو تیرے آہ پرون تیر نشو ہاں پرون تیر شو کنا کم دے کے تیر شوئے اذا ما قمتو ارحلوها یکل دا شپی پاسما او پا دی اوخا باندے دا سامان اچوما نسری تأوه آهت الرجل الحزینی تأوه آهت الرجل الحزینی دا خو عربی لفظ دے قال ابن عباس بادی الرأی مانا سرسری رہے والا ملوی زمونږ دا پیغمبر خو بادی الرأی دی سمجھ دا سرسری خبر باندې پیږي او جوور نظر نشتا یعنی ما ظاهر لنا چې کوم ظاهر سيزونه پاغي پويږي حقیقت نه لري خبر جودی ستوي جودی غر قال مجاهد الجودی جبل په جزيره العرب کې بس ٹھیک ده جزيره العرب اگر چې دا د جزيره العرب نه بار دي علماء په دا عراق کې ده جزيره العرب خو هغه علاقې ته و چې یو خوا په د دجله او فرات دي او بل طرف ته بحر هند دی نو عراق دا غینه بار دی خو خیر دو وینو حسن بصری وی انک لانت الحلیم الرشید د استهزاء کوي اے الکت خوڑی روخیار اے حالانکه روخیار نی یو سړی مولا نی یو سوی یو ډیر لوی مولا دی تر څه د وجه نه مته وی د استهزاء دا وجه نو دی پیغمبر ته استهزاء انوي قال ابن عباس اقلعی منا امسکی وبدی بندے کا عصیبنا شدید لا جرم منا بلا ولنا وفارت تنور وبو خٹ کے دے نو تنور نس مراد اکرم و وجه الارض ازم کے مخت مراد دے او سو کی تنور نہ مراد اغا دا اور دا پخلی دے دے کے اوبرا ہوا تے الا انهم يسنون صدورهم سینتاوی سینتاوهل دا مانا چې موږ د خدای نه خپل خبرې پټاو الک سینا ذکر دا محل مراد ته څه چې زلتاوهن لتا اے وی مخ تاوک مخ سره پاره تاوک دا اعراض د پاره کوي کنه لکه مخ تاول سره پاره کوي نو سینه تاوهل سره توجه نه ورکوي موږ دا معنا کوي او دې سمانا کوي اوس برش ناشنا معنا دلته کوي لیستخفو چې دی پټ شي د خدای نه لکه مخ چې اړی ځان پټای څوک مې ویني ني اے یو سړی راغی او زم په جنم مام خدا ته ځان نه خیم غلې غونډه مخ تاو کوم چې ما ونه ویني
نو دقه رنګې دا کافران څه کوي سینې تاوی زړونه تاوی معنا د زړه خبرې د خدای نه پټوي الا حين يستغشون ثيابهم يستغشون چې دي اغوندي جامې خپلې قسم په خدای چې الله هغه وخت مستان او استادان خدا خلکو نه په جامو کې پټه لیکن الله نه پټول شي نه يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وقال غيره لا مخد عكرمه تفسير بل وحاق من نزل يحيق ينزل يئوس مانا يئست ما يوسى مجاهد سوي لا تبتئس مانا لا تحزن يسنون صدورهم سمانا ذکر دا محل مراتنا حلونتا وہی دے اس بلا مانا کئی مراتنا شک دے امتراف الحق دے سجی دے لکا سینتا وحل کے نا دا چانا دا شکنا او بحث پا حق کے شک پا حق کے لیستقفو منہو اللہ نظان پٹوی اے من اللہ طاقتی اوشی دا پا کے قیدو لگاوا دا خیدہ مانا وکلا شک ما سمانا وکلا انہم یسنون صدورهم لیستقفو منہو اے ظلطا وحی صدا پارا دا ظل خبر بار نرو باسی ظل کی کفر پروت تے و مسلمانانو تے نظاہروی والے لیستقفو زان دا خدای زان دا مسلمانانو نپٹائی دی منافقین او زان چا نپٹائی مسلمانانو اللہ وی دوی نخو بزان پٹ کے ہمان رسنگا پٹے ورپسیشا یسنونی صدورهم گورا یسنون دے بالقراءت کی یسنونی دے دوی تاوی زمانا سینے اقبل ادرون اقبل دزل خبر مانا پٹائی کہ فرشت صحابوں نے پٹی کی خٹیک دخو مانا نشی پٹا والے نو قال محمد میں بسألتہو سوال میں اکھا چانا دا ابن عباس نا دا دیت فقال آغوی اناس کانو یستحیون ایلٹ کا ٹھیک تا دیکھے دے منازلی چاہ کے دے نازل ہوئی دے بلکہ یوڑا لوا دی بحیا کو چاہیے یتخلو چی دیو دسماتی ولی فیبزو الى السماء بیا خمونگ اسمان تخکارو اسمان تا فضا تخکارو نو خودے مینی وان یجامعو نساءهم دا دی نبی امدان ساتا چی جمع کئی فیبزو الى السماء دا خمونگ طول میدان تخکارو نو دا بسکے گی نو اللہ پا دی کے نازل کچی نگواری خیر دا خو مجبوری رستاس کہ تاسو جامع غستی بیا خود استاسو نا خبر دے اللہ نظر نشے پٹا ٹھیک جا گئی کہ بمی دی کہ بمی ورپسے شاو تکلش مولانا صدورهم سے لیستخفو منہو یدی زمان ازان پٹی علا انہم یسنون صدورهم علیہ دا سا علیہ سمطلب شو یعنی دا پما دا کار کئی علیہ سمانا پما دا کار کئی مانا دان پٹی حینا یستخشون سیابهم تیر شو وقال غیر علم یستخشون بلا مانا کئی اے یغتون رؤوسهم بلا مانا اکلا ابن عباس یستخشون سمانا کئی الا حين هو الا حين يستغشون ثيابهم زمان پٹنی علو سودی مانا کئی یستغشون اے یغطون رؤوسهم سرون اخکتا کی یغطون یستغشون بلا مانا کی سرون سکی غشان حاتی تاوی کنا زدہ سردہ سخکتا کی الا حين يستغشون ثيابهم جامع اغندی جامع چی سڑی اچی خام خاص سرخکتا کی جامع وروا چاہی کوئی گئے پہ سی ابہم اے ساء ظنہو بقومہ ساء ظنہو بقومہ سیئا پیغمبر غمجن شو پا دویمان دے من خوی دامانا کہو جدا امت پا میں اس حلاک کی گی او دلتا دے سماناو کا ساء ظنہو گمانے بد شو پا قوم چیزا ما قوم بس کافران دی ایمان نروڑی ودواقع بہم ذرعان اوئی دادا لوت علیہ السلام واقعہ دا مولانا سے تو کیا واقعہ دا سنگا دے ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام دا چکل میلمانر الپخکلی شکلونو بانزی چلے ہو خپشو کن ولی خپشو اس با میں قوم رازی
او دی خو د خراب عمل بلد دي دی به سره به دا غلطه مداله نو غمجن شو په دوی باندې نو معنا څه کوم ما وختي معنا وکړه سی ابهم غمجن شو په میلمنو باندې پوهېږې بله معنا کې ساء بد شو ګمان د لوط علیه السلام په قوم چې اوس به زما قوم راځي زما د میلمنو به زما مخکې بېعزتي کوي ودوه قد تنګ شو بهم پس په میلمنو د جهته د زرع نه مراد سینه ده تنګ شو د جهت د چا نه مولانا زرع فراخۍ ته زرع څه ته ویلې کېږي هلکه فراخۍ ته ویلې کېږي نو تنګ شو په دې جهته د فراخۍ نه کومه سینه چې فراخه وه تنګه شو کنایه د خطخب کموالي نه ده زرعان ابي ازیافه کوم ځای کې دی بقطع من الليل بسواد چې دا ښځه بچي دی وباسه د شپې په تیاره کې قال مجاهد انيب معنا ارجع شابسه باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء وبه قال حدثنا ابو اليمان قال انبانا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله انفق خرچك وابن ادم انفق عليك او بیا الله فرمای ید الله ملآ د خدای لاس ډک د صفت بلا کیف دی لا تغیضها کم بنه کی دی نفقه کم نفقه چې بدون کې دا داسې نفقه لکه د باران چې بیږي اللیل والنهار ټول عمر ټوله زمانه بیا وی ارأیتم خبر راکې ما الذي انفق چې انفاق شروع کړی دی کوم وخت نه شروع کړی دی منذ خلق السماء والارض خدا په اسمان ځمکه کې انفاق مخکې مو اسمان ځمکه انفاق سمانا او به پیدا کړی په ځمکه کې ټولو میانو له ډوډۍ ورکوي په ځمکه کې دا حیوانات دي دا حشرات دي دا مارغان دي انسانان دي پیریان دي ټولو له خوراک ورکوي نو فإنه دی انفاق لم یغض کم نکما فی یده لرا دا اللہ سر جسے دی کمی نکل وکان عرشو الالماء او دا اللہ عرش کو بو سمطلب دا بو دا اللہ دا عرش میں کی فاصل نو اغا وقت انفاق شروع کرے دے وبیده المیزان دا اللہ پر رزق پلاس کی میزان دا رزق دے یخفضو کل دا اخکتا کئی رزق دے رئی او کل پورتکی رزق پور کموی اعتراکا بعض آلہتنا بسوئن دا پیغمبر ته وای چې زمون خدایانو درته نقصان رسول دی لیونی کړی اعتراک افتعلت دی دعروته نه دی اصبته ما وت تکلیف رسو ومنه ردین ما خذ يعروه پلان کې ولا تکلیف رسي اعترانی مال تکلیف رسو وایګه کنا نو اعتراک الہتنا تا تکلیف مصیبت رسول دی زمون خدایانو دا غیبت و نو ته لیونی کړی عیاذن بالله آخذ بناسیتها سمانا وما من دابت الا هو مگر اللہ نیون کے سٹو کے دے دے رہنے والے دے تا مطلب دے دینا چی سکونی سیغا دا چا دما پا قبضہ کے شکل نولا طول عرصہ دا خودے پا قبضہ کی دی اے فی ملکی و سلطانی ہی بادشاہ کے عنید عنود عاند یو دے عناد والا توئی سرکشا تاکید تجبر دے استعمرکم اللہ سے فرمائی تاسوئے جعلکم عمارن پا دیزمکا کی دل جندر کڑے دیں عمرتو الدارا عربوی ما وردا کور ورکا عمرتو دا عمرہ وطوئی اے جعلتوها لہو دا غشو طول عمر نو استعمرکم طول عمر تاسو زمکا کی پراتے اللہ زمکا تاسو ردر کڑے دا نکرہم نوتل ابراہیم علیہ السلام دا ملمانون پی جندل نکرہم او انکرہم او استنکرہم یومانا دا کل مجرد دے نکرہ او کباب افعال دے انکرا او کباب استفعال دے استنکار یو مانا دا حمید پا مانا دا محمود سرا مجید پا مانا دا ممجود سرا لکا فعیل دا ماجد نا دے پوئی گئے کنا او پا مانا دا ممجود او محمود دا حمیدہ نا دے سجیل پی جنے امترنا علیہا حجارتا من سجیل للوت علیہ السلام کلی چے لوڑے کدا کانو بارانے پیو کا سجیل ستوئی لکا قطقانی پی جنے دی ناو سر اکثری سنگ گیل تمہیں ہوئے دا خط کانی سجیل او دی بلق دی اس نوری معنی اندر تکی غوگو تا اس کے دا سجیل معنی شدید سخت کانی امترنا علیہم شجارتا من سجیل سخت کبیر سجیل او سجین دیوی یو شیدے دا لامونم دا یو بل پدے بدلے گی لامونن اختان دی
تاسو پوهېږئ په دلیل ولا څه وایي نو دی وایي سجیل معنا څه سخت سجیل معنا څه ای خدای سخت کبیر بله معنا څه کوي چې لام او نون د یو بل په ځای دي نو دا سجیل سجین دی څه شی دی نو حجارة من سجین د دوزخ کاڼي وو د چا کاڼي وو لکه د دوزخ وقال تميم مقبل ورجلة يضربون البيض يبيض زاحية ضربا تواسى به الأبطال سجينا تميم ابن مقبل د خپلو صفتونه کوي سوی ورجلة رب رجلة ډېر کرتا پیاده فوج ډېر کرتا څه چې رب پیاده فوج پیاده یا رجلتن امدح رجلتن صفت کوم بیا پیاده فوج کم پیاده فوج یضربون چې وهل کوي البیضا بیض څه ته وایي لکه دا اوسپنې ټوپۍ هلمټونه یضربون البیض څه مې وایي د اوسپنې یعنې زمونږ د دوی وهل کوي د خپل دشمن د اوسپنې دا ټوپۍ وله وهي یضربونه دی وهي چا لره اله البیضه بیضه د سر کپرې ته وایي بیز د اوسپنې ټوپۍ ته وایي څه مې وایي بیضه د سر دا کپره پې وایي یا بیزه څه ورته وایي دا د اوسپنې ټوپۍ وایي زاحیتن په دې حال کې چې دي سبا کې داخلېدونکي دي زحوا یضربون ضربا وهي دي دشمن لره په وهلو داسې وهل تواسوا چې رسیږي توسلو به په دې وهلو الابطال پهلوانان سجین ته داسې ووهي چې پهلوانان خلک کم خو ورسوي مولانا دوزخ ته ورسوي دا د خپلو ممدوحینو صفت کوي ورجلة رب رجلة یا امدح رجلة یضربون چې وهي دشمن لره یضربون څه وهي د دشمن وایا د هغې د اوسپنې ټوپۍ یا د سر کپرې او یضربونه زاحیتن په دې حال کې چې دی په زحا کې داخلېدونکي دي ضربا یضربونه ضربا داسې وهل تواسوا چې رسیږي به په دې ضربې سره غټ غټ پهلوانان کم خوا رسیږي سجین ته نو سجین دوزخ ته وایي نو وي دا دلته سجین لام د نون نه بدل نه ما درته څه ووې ما دا ونه وې ما ووې چې سجین څه ته ویلې کېږي دا معرب دی اصل کې عجمي لفظ دی سنگ گل څه مې وې سنگ گل نو هغې نه معرب شو نو سجیل ته جوړ شوی دا ښکلې معنا ده وإلى مدين أخاهم أرسلنا إلى مدين أخاهم رور داغوی شعیبا مدین خو د ښکلي نوم دی ښکلي ته خو پیغمبر نه راځي دیوالونو ته وی اهل مدین ځکه مدین بلد دی مثل د دې واسأل القریة قریې نه تپوس وکړه نو قریه خو د دیوالونو نو دیوال نه څوک تپوس کوي څه ته مراد دی اهل د قریې یا واسأل العیره نو عیر خو هغه اوښانو ته وایي قافله نه دا اهل العیر وراءکم اتخذوني وراءکم ظهریا تاسو د شاته غورځولې ما شاته غورځول څه معنا زما خبرې ته ما ته التفات نه کوي یقول پیغمبر ورته څه وایي لم یلتفتوا الیه وی التفات نه دی کړی چاته ویقال اذا لم یقض یو سړی د بل حاجت پوره نه کوي ظهرت بحاجت زما حاجت شاته وغورځوم یا جعلتني ذل شاته وغورځولم لکه پوهېږې که نه نو ظهري څه معنا شوه چې ما ته م التفات نه دی کړی والظهري ها هنا دلته یو بله معنا هم کوي ان تاخذ معک دابة چې یو دابه ځان سره والې او یا یو لوښي تستظهر به او ته پې خپل ځان مضبوطی یو دابه ځان سره والې او ځان پې مضبوطی زهر شا ته وایي که نه وایي نو په شا بنده مضبوطېږي که نه په شا بنده کلک وي یا یو لوښي په سفر کې تاسو اوبه پې څکې ډوډۍ پکې خورې نو هغې ته هم ظهري ویلې کېږي دلته دا نه جوړېږي ډېر لوی اوږد تاویل به کې دا مړپنۍ خبره ټیک ده اراذلونه معنا سقاتونه بېکاره خلک اجرامي دا مصدر د چا نه دی د اجرمتو دی او بعضې وایي د جرمتو نه دی اجرامي باب افعال نه دی
دا د مجرد مصدر دی سماعی دی قیاس ته پکې دخل نشته جرمت الفلکا ما کشته جاری کړله دې دا معنا کوي جوړه مې کړه جرمت تیر وتم جوړه مې کړه او فلک واحد و جمع فلک څه شی دی مفردم دی که په وزن د چا شي دا قفلون سمې وي نو مفرد شو او که په وزن دا اسدون شي جمع د اسد جمع شو وهي سفينة سفن جمع دا مجراها او د اجرامي معنا درته کې څومره لري راتاو شو لکه خو سم معنا وکړه چې اجرامي جریمه ته وایي خبره خلاصه ده نو لري راتاوېږي کاکا جی بسم الله مجراها و مرساها یو قرات کې داسې دی مجراها معنا موقفها مصدر د اجریتو دی و ارسیتو معنا حبستو دا وسره ضمنن معنا کوي یا لکه پوهېږې مرسا لنګر انداز کېدل لنګر پېژنې څه ته وایي لنګر څه ته وایي لنګر دې ته نه وایي چې دا تاسو ډوډۍ کومه د مدرسې خورئ ما ته وګورئ نو خبره به اسانه شي پخوا به په دې کښتو کې دا کښتۍ دا اوبه لقۍ راړقئ د اوبو ډېرې غټې چپې وي نو دوی دا چل کړي چې د دې کښتۍ نه اطرافو ته غټ غټ زنځیرونه وي رسۍ وي نو هغه رسۍ یو خوا بل خوا غورځوي چې کله کښتۍ یو ځای ته ورسوي او دوی وي چې اوس یې ودرو که نه نو هغه رسۍ غاړو ته وغورځوي یو رسۍ د زنځیر اوسپنی دې خوا وغورځوي دې خوا دې خوا نو هغه رسو سره دا کښتۍ درنه شي نو د دریاب چپې یې بیا ناړی راړه په ځای ولاړه لنګر هغې سیخونو ته وایي هغې اوسپنو ته وایي چې د کښتۍ جوانبو ته د کښتۍ نه ورشغال کي یو سر یې کښتۍ پورې تړلي نو هغې کې دا فایده چې بیا دا کښتۍ ړقې نه دا چل نه کوي دا چپه تختۍ نه درنه شي نن سبا لنګر انداز څنګه نن سبا جدا طریقه را نن سبا د دریاب په چې کوم ځای کې دا سمندر دریاب دا جزیري وي او کښتۍ کوم ځای ودرېږي سی پورټ ورته وایي نو هغې کې دوی خپلې یو دغه جوړ کړی وي د دریاب د ویښ نه په سیخ کې هغه ځای کې خو دریاب نږدې وي که نه ویښه په سیخونه یې راخېجولی وي نو د کښتۍ نه هغه اوسپنه راولي او هغې پورې وتړي نن سبا دا طریقه ده زه ورپسې شه نو ارسیتو معنا حبستو کښتۍ بیا بنده شي او مرساها په فتحې د میم هم وایي من رست هي او مقه معنا یې ده ادرېده مجراها جرت هي جاري شوه مجري او مرسي م ویلی شي ښه پوهېږې د څونه قراتونه شو پکې مجراها مرساها مجراها مرساها مجریها مرسیها جاری کوونکې او ادروونکې من فعله بها د کښتۍ سره دا کار وشو د کښتۍ سره دا کار وشو چا ورسره وکړه وایه الله ورسره وکړه راسیات معنا ثابتات کوي چې لنګر وغورځی په ځای ثابته شي که نه نو دی دا معنا کوي څه وایي او دې سر له لاړ شه که نه کوم ځای کې دی لکه اجرام یې کوم ځای و اجرام معنا موږ جریمه کو دې څه معنا کوي د جرمت الفلک معنا کوي چې ودرېدل شو خلاصه شوه او بیا دا بسم الله مجریها موږ مشهور قرات خو مجریها و مرساها دی که نه هغه معنا مو کړه هغې نه مولا مناسبت راوړو شابسې وقوله تعالى ويقولون اشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين واحد والاشهاد شاهد مثل صاحب واصحابه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن ضعيف قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن مخرد قال بين دا قدور الراسيات تیر شوی دی کنه هغه کټوې چې په ځای پرتی وي څوک یې کوزولی نه شي دغه رنګ کښتۍ په ځای ودرېږي څوک یې اړقولی نه شي زه اوس ورپسې شه بين ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعرميته فإذا ورد رجل فقال يا أبا عبد الرحمن قال يا ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدنى المؤمن بالرجل یدنی
نږدې به شي مؤمن رب خپل ته یا یدنام ویلی شي نږدې به کړی شي نو هشام یدنو المؤمنو الله به پې کنف پېژنې اولی ته وایي دا ځای ته وایي دې ته اولی خو ته موږ نه وایو اوس ورته ویې لکه دا ترخ به پې کېږي داسې بنده ځان ته رانږدې کوي که نه دا چل به فیقرره بذنوبه مقر به کي په ګناهونو تعرف ذنب کذا الله به وایي نو دی وایي رب عارف او پېژنم یو مقر به کي عارف مرتين دو ځله وایي عارف فيقول سترتها في الدنيا واخرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته بیا براون غختلی شي نیک صحیفه ده نیکو ده طلبور کې واخله واما الاخرون یا کفار فینادى بهم على رؤوس الاشهاد اشهاد ټول خلق دي گواهی بکي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم قال شيبان عن قتاده حدثنا صفوان بس هغه کې عنو او دې کې حدثنا راغی ورپسې شاه هي کلی خو ظالم نه دي اهل ظالمان دي ها او دې کې رفد المرفود راځي عون رفت مدد ته وي مرفود معنا معين امداد چې تا سره مدد کوي رفته ايانكو لا تركنوا الى الذين ظلموا الا تميلوا فلولا كان من هلا كان اترفوا من اهلكوا قال ابن عباس زفير وشهيق زفير د خرق لومبیا واسطه وي هغه ټیکنه او شهيق چې د اخره کې راکوټه غوندي شي نو دی وی صوت شدید او صوت ضعیف او تکلشا یوم لی مهلت ورکی ها نو چې ویلی سي نو بیا نه پریدي شابسه مزدلفم د کیندا یو ساعت منزله د پس د منزلې نه چې عرفات ته زلفا مصدر دی د قربانه ماخوذ دی از دلفو منا اجتماعو مزدلفه تم دویم منا دا چې خلق پکې جمع شوي دي ازلفنا منا اجمعنا ازلفنا سم الاخرین دا معنی کولی شي شابته نو زلفن ټول معنی دي زلفن ساعات تشبه زلفن یو مرتبه د شپې زلفن د نزدېکت د خدای او زید شابته او یو خدای اجنبی خپل کړل ها دا علی دا زما لپاره دی وینه لمن عمل بها من امتی هر انسان چې ګناه دي شو توبه باسي د ټولو لپاره دا شو بس بکو مولانا او کته دا خو ګناه کبیره وا او دا خو په منځ خو صغیره ختميږي نو دې تایب وکړیا چې پیغمبر لراغه په ما د